ګرانو کتونکو زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. دې وخت کې د پاسون نیوز چې کوم ټیم دی هغه د اربټ یو ښکلې او ښایسته علاقې ته راغلی. د علاقه واقع چې ډېره زیاته ښکلې او مزېداره ده، ولیکن د دې علاقې چې کوم خلک دي هغه د بې شمېره ستونزو سره مخ دي. په دې اړه باندې به د خلکو سره خبرې اترې کوو چې دوی ته څه مشکلات رامخته شوي دي. ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ سره د اربټ په علاقه باندې د مکان باغ نه یو راغلی هدایت الله بابا موجود دی. هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه د اربټ علاقې ته راغلی دی، هغه ته په لار باندې څه مشکلات راغلي او دې علاقې په اړه باندې د هغوی سره رایه ده. په لارې خو دا مشکلات چې سړک خراب دی او ګاډي بې نه راځي. زه پیاده راختلی یم او ډېر تکلیف یې راته هسې نور خلکو کوټو والا ته کورونو والا ته مشکلات دي. پیاده راځي د هغه ځای نه کوټارۍ نه. دلته کې تاسو د مکان باغ نه راتلئ د اربټ علاقې ته وجوهات څه دي؟ څه وجې نه راتلئ؟ څه مسله؟ دلته زموږ بچیان پټی دی، هغې موږ د باغ لګولی دی او لیکیو او دغه شفتالانو باغ یې لګولی، هغې ته مارکېټ لګولی. او دې ته تاسو په کوم وخت کې راځئ؟ هر روزانه راځئ که په میاشت کې که د کال کې؟ دې ته پس زه 2 میاشتې 3 میاشتې پس راشم په ګاډي کې. او که دا علاقه چې د اواره روډ مزیدار نو بیا چې دا مزیدار خو نو زه راخطی شوم په دې، خو اوس ډېر خراب شوی دی د هغې د لاسه نشي راتلی. اوس تا ته به دا معلومات وي چې دې علاقه کې ستاسو خپل پټي دي، خپل باغونه مې تاسو کرلي دي، د دې علاقې مشکلات بیان کړي چې دې علاقه کوم مشکلات سره مخ ده؟ دغه مشکلات دي چې بجلي نشته دی، اوبه ډېرې نشته ده، د باراني ځمکې ټولې او ټول زمیندار په تکلیف کې دي. خو د اوبو څه انتظام راغلی پټ باره چیني دي، د هغې نه پایپونه حکومت راوځي یا دغه بجلۍ راته راوځي. که تیاره کې دا خلک ناست دي، هغه یې لګولي دي، شیشې یې لګولي په هغې کې، کله خراب وي کله لوی او ګزاره پرې کوي. خلک په سختو مشکلاتو کې مبتلا دي. دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر مشکلات دي ورته. د دوی دپاره د حکومت نه څه مطالبه کوي؟ حکومت نه خو دا مطالبه وکړي چې باید دا فندونه راوځي دغه دي په هره میاشت کې 3مه میاشت کې، او دا خلک نظام جوړوي او د خلکو لپاره سړک جوړوي. نو د بجلۍ څه پروګرام کوي، کم یو ډالر چې وایي ما له دغه راکړه ووټ راکړه، زه به تا له کار وکړم. ووټ ورلور چې په طرف بیا نه راځي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو د بابا جان خبرې ترې واورئ. بابا جان وایي چې فنډونه راځي خو خلک پرې ځان جوړوي او زموږ علاقې دپاره هغه فنډ دوی نه لګوي. نو دوی د حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې کم فنډ د غریب عوام راځي، کم فنډ چې د علاقې راځي، مهرباني دي زموږ د ممبران زموږ د مشرانو کې او دغه فنډونه یې زموږ په دې علاقه باندې ولګوي چې د خلکو دغه مشکلات چې کوم دي د دې نه دوی خلاص شي او دا مشکلات د دوی ختم شي. د کیمرامین تاج منیر سره ثمر انجم د راتلونکي پروګرام په اجازه ورکوي. په دوی الله وسپارم. د الله په امان.